د نبی علی سلام د ارشاد مفهوم دی چې کله قیامت قایم شي او تاسو سره د کجوري یو څنګه تاسو سره په لاس کې وي نو داغه دومره هیبتناک ورځ د چې مطلب دا دی پلار پر زینت لغي زوی به پلار نه تختی خو هغه دا حکم ورکړي چې تاسو باغ دغه کوي نه هغه به تاسو نه لوي ورزوي به نه جنگلات هغه چې ډیفورستریشن مطلب روان دي ډیفورستریشن په ډیر تیزی سره روان دي نو دغه د وجه نه دغه بارانونه په ټایم باندې کیږي او دغه ګرمي تاسو نه چې نن سبا سمنه ګرمي ده کلایمیټ چینج موږ ته یو ډیره غټه خطر ده د اکونومیکل نه زیاته خطر موږ ته د کلایمیټ چینج او تاسو ته معلومه ده چې زموږ ملک یو غریب ملک دی او دا به زم چې بیا پر روان وخت کې کنټرول نکي کومه دیتا توجه ورنه شروع په نامه د رب ذوالجلال چې ډیر بخون کې او غیرتی بچا دي قدرمنو کتون کو خیبر نساس قربه جلال صافي تاسو ته د تخبې شینکی نه حاضر دی جی وړاندې تاسو پروګرام وکړو دلته موږ راغلي او دلته چې کوم تحریک تحفظ تحصیل تخبې چې کوم مرګري دي زمونږ دا غوي چې کوم کوشش وو د دلته تحصیل انتظامیه یا ضلع انتظامیه دا غوي چې کوم کوششونه وغه د شینکی چې کوم مسله د کلونو را روانه ده خوندریز ډن چې کوم دی هغه والی سره د هغوی مهنت سنا سرنګ راوړی دلته غوتخور ټیم راغلی هغه پروګرام خو تاسو وکړو تفصیل نه ځم خو دا موږ سره چې کوم ملګري ولاړ دی دا یو تنظیم چلی بناو پاکستان په نوم باندې پلانټیشن کوي نو دلته راغلی په دې شینکی کوم چې کوم ځای نه خالي دی هلته پلانټیشن کوي د هغې والي سره دوی نه مختصر یو څو خبرې ریکارډ کوو د ټولو ناول چې تاسو زموږ دغه کتونکو څخه خپل تعارف بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم ارشد علي دی او بیسیکلی زه چې دی د ټیچینګ سره وابسته یم خپل یو پرایویټ انسټیټیوټ په شرکت کې چلوم او دا زما سره عمر خان خټک دی دا زما مختصر شان تعارف بل دا جی چې څنګه تاسو په وې چې دلته به موږ پلانټیشن کو زاهد بای ماغه ایکسپلین کړ چې ان شاء الله دوی به موږ سره مدد کوي بلکې زموږ به ډېرې زیاتې هلې ځلې دوی کوي نو زه په خپل چې دی نیچرلیسټ یم زما خواهش دا چې ما زه ام فل بوټنی وکم او بیا هغې کې لاشم بیا قدرت ته بل څه دغه زه یم انګلیش ته لاړم او بیا ایجوکیشن ته رالم خو سټیل زما په دغه کې چې دی په اینې کې چې دی دا چې دی دا نیچر دا چې دی دا تر اوسه پورې دی نو زه په دې موږ زما سره عمر خان خټک هم وي او موږ مختلفو ځایونو ته ځو چې خپل ملک وینو چې انتهایی ښایسته دی خو د دې هغه کیر او د دې هغه خیال چې نه ساتلی کېږي او زموږ لکه مطلب د ډېر زیات په آبادۍ په لحاظ سره رقبې په لحاظ سره د ښکلا په لحاظ سره ملکونه چې دي هغه ډېر شاته دي خو چونکې هغوی کیر وکړو هغوی په ټوریزم سره ډېر زیات مخکې لاړل هغوی چې دی خپل ملک مخکې هم کړو او د خپل ملک هغه ماحول هم ښه کړو راځو دې ته زه په خپله په درګا کالج کې چې وم نو په هغه وخت کې ما څه 5000 پلانټس چې دي دا مونږ نل کړي او هغه مونږ کرلي او د هغې نه چې دی بیا الحمدلله تر اوسه پورې چې زه کله تخبې ته لاړ شم درګۍ ته لاړ شم خپل ټیچر سره میلاو شم نو اکثره د ټیچرز وایي ارشد دا هغه ونې دي کومې چې تا کرلي وي غټې شوي په 2003 کې کله چې به زه به بی کې وم په هغه وخت کې ثرډ ایئر کې وم نو ډېر خوشحالېږم او بیا مونږ خو به بینګ مسلم دا مو چې الله ثنا وایي نو هغې ته هم خوشحالېږو او د نبی علیه السلام د ارشاد مفهوم دی چې کله قیامت قایم شي او تاسو سره د کجوري یو څنګه تاسو سره په لاس کې وي نو داغه دومره هیبتناک ورځ د چې مطلب دا دی پلار پر زینت لغي زوی به پلار نه تختی خو هغه دا حکم ورکړي چې تاسو باغ دغه کوي نه هغه به تاسو نه لوي ورزوي به نه د بډو دومره اهمیت دی وخت کې چې دی دنیا ته د ګلوبل وارمنګ چې دی دا ډېر زیات خطر تھریټ دی او د هغې سره چې دی کلایمیټک چینجز راځي اوس کلایمیټک چینجز څه دي کلایمیټک چینجز دا دي چې سډن چینج ان د ویدر کنډیشن از کالډ کلایمیټک چینج چې په موسم کې چې دی سمدستي دغه راشي موږ تاسو وګورئ که نه زموږ د جونه پورې چې دی یخني چلېدله اوس سمدستي په موږ باندې هغه ماحول دغه بدل شو موسم بدل شو نو موږ دپاره دا هغه ګرمي ده خو موږ لکه نه سخت کال ګرمي ډېره نه ده په موږ سمدستي راغله لکه زه خلک خاندي خو زه زموږ په ملک کې چې دی دا 24 موسمونه ځکه چې په شکال به په هاړ کې وردن نه شو 15 ورځې بعد به موسم چینج کېدو په موږ باندې چې دی هغه موسم 3 میاشتې بعد چینج شو نو دا زموږ دپاره انبیریبل دي او دا ډېر زیات خطرناک دي د زلزلو نه هم دا ډېر زیات خطرناک دي او د دې روکتام چې موږ کولی شو د ګلوبل وارمنګ او د کلایمیټک چینجز نو هغه په یو طریقې سره چې موږ نه ډېرې ونې چې دی هغه موږ نه لیکو نو دې سره به چې دی زموږ خپل ماحول هم خوږي او دا چې کومه علاقه ده تاسو وینئ چې دا بیرن ده ایرډ ده دا چې کله شنه شي ظاهره ده خلک به دلته راځي او دلته به خلک سیل به ښکلا به جوړه شي بله دا چې د خلکو هغه اکنامیک کنډیشن چې دی مالي حالات به هم ښه شي ځکه دلته به چېرته شربت والا راشي دلته به ګنو جوس والا راشي دلته به چې کوم ټرانسپورټ والي دي هغوی به راشي د هغوی سره نو سوسیو اکنامیک ډیولپمنټ به وشي خلک به دلته راځي ټوریزم نه مو د خلکو اکانومي به هم بوسټ اپ شي او دا مشکل نه ده ځکه بوټا زموږ په نسبت باندې یو طریقه پذیر ملک خو د هغوی د ملک 60% حصه چې دا د هغوی په کانسټیټیوشن کې
کوم دي must be covered by the forest. نو زموږ سره خو د هغوی نه وسایل هم زیات دي، ځمکه هم ډېره زیاته ده، زموږ سره چې دی هیومن ریسورس هم زیات دي، هر سره زیات دي. انشاءالله تعالی مونږ دا کولی شو. نو مونږ چې دی دا سپاټ چونکې دا خوړ د دې دغه نه کلپاړی نه بیا اخوا چې څومره دی پیر سباق ته د دریا کابل ته دا رسېدلی دی او بیا اخوا دا د ملکړ نه شروع شوی دی. دا یو ډېر زیات لینکس ایریا ده. په دې باندې چې دی مختلفو بلین ټری سونامو کمپین کې ښکته چې دی په دې باندې د غم شوي دي. که تاسو چېرته هلته لاړ شئ تاسو ته مونږ ویزټ درکړو. نو هلته مختلف برډ سپیسیز چې دی هغه بیا چې دی ریجنریټ شول، ځکه چې لکه مطلب هغوی ته چې دی د هغوی هغه مسکن یا هیبیټیټ چې هغې ته دغه شولو. خو چونکې هغه علاقې ډېرې زیاتې دي، زمونږ یو تنظیم دی بناو پاکستان. بناو پاکستان مونږ په 2020 کې ما او عمر خان خټک چې دی مونږ جاینټلی یو وینچر شروع کړل او بیا مونږ په هغې کې مختلف قسم ځایونه دغه کړله. بیا په هغه وخت کې زموږ سره وسایل نه وو، څه وسایل ما او عمر خان چې دی د خپل جیب پاکټ منی نه چې دی هغه کریټ کړله. نو مونږ چې یو داسې سپاټ مونږ وګورو چې هغه سپاټ چې دی هغه زموږ دپاره دغه. نو اوس په دې ځای کې مونږ د 300 نه واخله د 400 پورې چې دی د پلانټس چې دی دا مونږ دغه کړي چې دا مونږ دغه کوو او د دې د کیر دپاره به مونږ خپل یو کس نیسو چې هغه به د کیر کوي. دا راته ووایي تاسو د AIC صاحب سره ملاقات وکړو، په دې کې میټینګ وشو، هغې څه ووایي تاسو؟ د ټولو نه زیات چې دی زه د سردراز بھائی د دوی چې دی زیات چونکې لاولني میټینګز دي نو په دې وجه مونږ نومونه هم دمنه د دوی ډېر زیات چې دوی مونږ ته زیات وام ویلکم وکړو. او بیا د ګلنواز صاحب چې دی زه ډېر زیات شکریا په دې وجه باندې ادا کوم چې هغه یو ډېر زیات وایي، لکه مطلب دی وایي ایکشن سپیکس لاوډر دین ورډز. د عمل سړی دی بس تا ته وایي دا کار وکړه. نو هغوی مونږ ډېر زیات موټیویټ کړو او لکه مطلب هغوی سره زمونږ د جمعې په ورځ یو میټینګ وشو. بیا زمونږ دوی کال کړله، دوی زمونږ سره دغه وکړو چې دغه شان یو تنظیم دی او زمونږ په ذهن کې چې دی یو لوکل تنظیم و چې یو عام شان کار کوي او د خپل بینیفټ دپاره به لګي. خو چې دوی سره مونږ میلاو شو، دوی دا کار مونږ ولیدو، نو مونږ ولیدل چې دا د معاشرې دپاره څه کار کوي. نو ډېر خوشحاله شو. او څنګه چې ما تیر پروګرام کې تاسو ته ویلي چې لکه مطلب دا دی چې یو شان روحونه یو بل سره میلاویږي. نو دوی نه مونږ ډېر زیات متاثره شو. او د هغې نه بعد د AIC صاحب نه خو مونږ په دې وجه ډېر زیات متاثره شو. د هغوی ډېر زیات شکریه ادا کوو چې هغوی مونږ ته کویک ایکشن واخیستو. فارسټ ډپارټمنټ ته هم کال وکړو، ایون مایننګ والے ته هم کال وکړو. بیا چې دی اریګیشن ډپارټمنټ چې تاسو خپل کم حدبراري ده یا کم باونډریز دي هغوی دې ته دغه کوي چې دوی دغه کوي. او بیا مونږ ته دا ووایي چې لکه مطلب دی زما د طرفه چې څه کیدی شي زه به هغه کوم. نو تر اوسه پورې چې دا مونږ په دې ځای باندې ولاړ یو او د انټرویو ورکوم دا د هغوی موټیویشن دی. اخره کې چې دا ډېر خلک تاسو ګورئ ډېر پښتانه میسج څه ورکوئ؟ بس شارټ میسج مونږ دا ورکوو چې دا وطن دی، دې مونږ له بل څوک نه راځي، دا به مونږ ښکلی کوو انشاءالله. ډېره مهرباني. کتونکو تاسو واورېدې خبرې د دغه چیرمین صاحب بناو پاکستان تنظیم چلی دغه پلانټینګ به کوي. دلته د ځای ویزټ یې وکړو، AIC صاحب سره میټینګ هم وشو. تحریک تحفظ والا چې کوم ملګري سردراز به زاهد به د هغوی مو سره دغه ځای ویزټ وکړو. انشاءالله ډېر زر به دلته کار جاري کوي. انشاءالله چې وشي بیا به هم راځو تاسو ته به دغه سپاټ ښایو چې څومره ښکلا د هغې سره راغله د دغه پلانټینګ سره. دا بل ملګری دی د دوی سره په تنظیم کې دوی هم کار کوي، دوی سره یو دوه خبرې کوو. رامخکې شروع ده. ستاسو نوم څه؟ عمر خان خټک زما نوم دی. څه وایي دې موقع مونږ چونکې دلته ویزټ وکړو، شینکې چونکې ډېرې پیرې مونږ راغلي وو، خو د فارسټ ډپارټمنټ سره او زمونږ چې کوم د تحریک تحفظ والا دي هغوی سره مونږ رالو. نو دلته مونږ ځایونه ډیفاین کړل چې په دې ځای باندې مونږ دغه پلانټیشن کوو. بل سر جي تاسو سره خبرې وکړلې په تفصیل سره. زه دغه یو پیغام ورکول غواړم. ما بل اوس یو پوسټ هم کړو په بناو پاکستان پیج باندې چې تاسو کوم دغه اډوکي یعنی کوم تاسو میوه وخورئ او کوم سیډز پاتې شي نو هغه تاسو داسې ډسبین ته مه غورځوئ، بلکې دا په یو لوښي کې یا په بل یو سیز کې تاسو هغه جمع کوئ. او چې کوم تاسو کله ټریول کوئ یا په خپل کور کې په خپل کلي کې هغه مطلب دغه شان غورځوئ هم، نو هغه داسې شي چې لکه قدرت له تاسو ورکړل او انشاءالله چې هغه به راخیږي. یا تاسو چېرته ټریول کوئ په ګاډي کې په موټر سایکل باندې نو هغه ځایونو کې هغه تاسو غورځوئ چې هغه کوم ځای کې پلانټس نه وي. نو زه یم چې دغه ډېر زیاته بهتره ده. او بیا موږ چې کوم میوهدار بوټي دي او هغه وکرو نو موږ ته به یو خو اکسیجن به تازه اکسیجن یا مطلب اکسیجن به موږ ته راکوي، بله میوه خو به موږ ته راکوي. ټیک شوله نو لکه ډېر فایدې دي لري که نه. او دا ماحول به چې دی هغه هم موږ سره ماحول به توازن کې وي. بل که موږ وګورو دا ګرمي ده نو د دې اصل وجه دا ده چې موږ پلانټیشن نه کوو. موږ کوم زموږ
چې جنگلات دي هغه چې ډیفورستریشن مطلب روان دي ډیفورستریشن په ډیر تیزی سره روان دي نو دغه د وجه نه دغه بارانونه په ټایم باندې کیږي او دغه ګرمي تاسو وینئ چې نن سبا څومره ګرمي ده کلایمیټ چینج موږ ته یو ډیره غټه خطر ده د اکونومیکل نه زیاته خطر موږ ته د کلایمیټ چینج ده او تاسو ته معلومه ده چې زموږ ملک یو غریب ملک دی او دا به زم چې بیا پر روان وخت کې کنټرول نکي کومه دیتا توجه ورنکړه تاسو هم ډیره زیاته مننه کوم چې تاسو موږ سره راغلی او د زی ویزټ مو کو زموږ دغه ویو مو د کتونکو ته کې حوصله ډیره زیاته مننه خوشاله اوسئ مهرباني کتونکو که تاسو د دوی چې کومه حالې ځلې د قتل غواړي په سوشل میډیا نو بناو پاکستان په نوم د دوی کوم پیج دی هغه سرچ کې هغه کې تاسو کتم شي اخره کې دغه ویم چې چرته خالی ځای نه بس بوټه نه کوي د یو ذمہ دار شهري د یو محب وطن شهري کردار ادا کوي د پاکستان کې د عمل په مونږه آباد دي نو پکار د چې مونږ هم د دې لپاره سوکو تر بلې ویډیو پورې خپل کوربه جلال صافي او کیمرامین تلاوت شال اجازه ورکړي خاطر بعد او بریالي اوسئ د الله په